کې نن سبا یو مدري راوتله د پرون مو ته یې واچوه ویډیو وښیله نو هغه خبرې مو واورېدې مو چیرمن صاحب ما پوښتنه وکړه زموږ د چوک ته مو چیرمن صاحب ورته ویل چې دا خو مدري ده نو اول یې ورته ونیسه نه لیوه ده خو بیا یې ونیسه مدري ده هغه یې دوه درې کوسچنې کړي دي سنیانو نه مو چې هغه به زه جواب ورکړم اول خبره دا کړې چې د لشکرکشۍ چې کومه په بګر باندې شوې ده دا مو نه ده کړې او په ژبې سار باندې دانه ده ته یې نه مانه چې خسته چې چوک کړې ده نو ما په ژبې سار باندې بالکل دانانه نه زه ته جواب درکوم چې دا چوک کړې لشکرکشۍ د لیزای په کلي کې ساجد حسین توري او یو بل ان شهید څه نامه ده مونه نما غلاطه شوله عنایت هغه په موجودګۍ کې ورسره جلال انجمن حسین چې کوم جنرال سیکرټري و هغه او د لیزای کرنیل چې کوم ده هغه په سربراهي کې دا هغه پوره ډیزاین شوی ده چې موږ به څنګه په بګل باندې حمله کوو او په بګل باندې به څنګه لشکرکشۍ کوو تو ته یم شیعه تو ته یم دغه مدري تو ته یم بالکل دې خبرې کې زه تو سره 100% اتفاق کوم چې تو کې درو جرات نه و چې ته په بګل باندې په دې طرز باندې راغلی وای خو چونکې تو سره ریاست در سره و ریاست درته مخکې و ته بیا ورپسې هغه نه بعد لور مار ته راغلی سزولې ته راغلی زه بالکل په دې خبرې باندې 100% زه تا سره متفق یم چې ته چا طرف ته کومه اشاره کوې چې دا مونږ نه ده کړې بالکل دا ریاست در سره شامل و په دې ډیزاین کې در سره ریاست شامل و هغه درته مخکې و ته ورپسې ورسته ورپسې وې خو زه صرف د یوې کې خبره بله درته کلیر کوم دو اکثر امن باقاعده امن پرچار کوي هر ټایم تقریرونو کې ملګرو دا امن خوا بالکل نه دی دا قوم دی امن خوا نه ده امن او لیارې خلاصولې کې دا دوی خبرې دي یو امن راوستل دي په کورمې کې یو لیارې خلاصول دي په دوی دپاره نو چونکې امن نه غواړي دا صرف لیاره خلاصول غواړي چې موږ ته لیاره خلاصه کوي نو چونکې زه دا مغو ته زه دا جواب ورکوم چې دوی چې دا کنوایي چې کومه ده دا په حیثیت مو یا قوم یا اهل سنت دا ټارګټ کړې ده زه ورته په دلایل سره دا ورته ثابت کوم چې ته په حیثیت قوم په بګل باندې لشکرکشۍ کړې ده ته ورکې جلال سیکرټري ورکې و باقاعده ساجد حسین توري ورکې باقاعده عنایت ورکې و بحیثیت قوم ته باقاعده لشکرکشۍ کړې ده کور نه ته کله سار وتلی ته په بګل باندې دا لشکرکشۍ کړې ده بحیثیت قوم ته دا فیصله کړې ده زه در باندې دا ثابت کوم کني تو ویډیوګانو کې تو تهران تو څومره شیعګان دي ټول په ویډیوګانو کې موجود دي خو هغه نه مخکې چې کومه کنوایي دي مو په اوچات یا په بګل کې ټارګټ شوې ده هغه بحیثیت قوم که هغه چېرته کې وتیځی قوم یا بحیثیت اهل سنت دا ټارګټ کړي وي نو که دا ته مته ثابته کړه ده چې ته کوم نه سزا غواړې موږ دې سزا ته تیار یو چونکې هغه کنوایي زه اوسه نه آن کوم او نه مخکې آن کړې ده ویلې چې هغه کنوایي چې چا ویلې ده تو ته پاته ده ریاست ته پاته ده خو چونکې تو ته دښمن معلوم ده په وار ورځې چې کله کنوایي ولګېده ده تو ته دښمن معلوم و تو هغه په بیس باندې ځا کې په چیک پوسټ باندې حمله وکړله تو د پاکستان جنډا راکوزه کړله جنوبي جنډا ده ولګوله دې مطلب ده تو خپل ذهن دې خبرې ته کلیر کړو چې مو دښمن چې کوم دغه ریاست ته چې بیا ریاست ته بیا تو هغه نه بعد حمله وکړله په بګل باندې لشکرکشۍ ده وکړله موږ صرف اوس دا پوښتنه کوو چې آیا که ته دښمن ریاست و نو ته په بګل باندې حمله ولې وکړه که بیا د بګل دښمن و بیا د په ریاست باندې ولې حمله وکړله دا دوی خبرې دي خو چونکې مو ته پاته ده چې تو ګیله ریاست نه وه خو ریاست چونکې ته استعمالولې تو ته یې دا یوه لیاره دیر کړله چې ته لوټ شه بګل کې په بګل باندې لشکرکشۍ وکړه تو غوسه په بګل باندې سړه کړله نو زه ته دا
دا کوم د شګون یا کوم د دو مقررین دي دا تقریرونه کوي زه ورته دا خبره کوم چې ته اوس تکړه شه ته مخو خلکو نه ما واخله چې ته په چا باندې هغه نه مخکې ته حمله کړې وه یا هغه نه مخکې ته په کوم دښمن ټکله اوس دا مو دښمن ده یا خو ته ثابته کړه چې دا مو چې کومې کنوایان دي دا مو ټارګېټ کړي دي یا درته موږ ثابت کوو چې ته څومره په لښکرکشیانې کړي دا ټولې ته په اهل بحثیت قوم کړي دي نو چونکې مو بیا د امن دپاره اهل سنت بار بار مو کوشش کوو لګیا یو جرګو کې هم مو دا فیصلې کړي دي چې مو امن دپاره خوا یو خو ته چونکې امن دپاره خوا نه یې ته صرف لیارې دپاره خوا یې چې ته لیاره غواړې نو چونکې که ته دا نه کرویانې کوې که دا نه لښکرکشیانې کوې نو ظاهره خبره ده ته دپاره دا شانې لیارې بیا نه خلاصېږي اوس په مو علاقو باندې چې کوم اپریشنې شروع دي یا یې په ریاست سره اپریشنې کوي یا کورونو ته ورونه لګوي مو بیا آخري منزل چې کوم دا یا آخري ګیله بیا شیطان یا موږ بیا تونه پوښتنه کوو ویلې چې ته په جامع کې په مو باندې اپریشن یا کېږي ته په جامع کې مو کورونه لوټ کېږي ته په جامع کې مو کورونه سيزي نو که ته وکي امن خوا وې نو مو بیا درته دی کې ریکویسټ یا کوو چې ګوره چې کومه اف ایکس کمیټۍ والا کومې فیصلې دي په هغو باندې عمل وکړه اکروس د بورډ هغه ترې منګل نه واخله چې پرې چې کومه مو فیصله کړې ده چې کومه وسله دا مو ټوله ګورنمنټ او پاکستان ته جمع کوو په هغې فیصلې باندې عمل وکړه نو امید ده چې دا د امن دپاره به یو اول یو قدم وي نو څه ته اول قدم واخلي انشاءالله مزید راتلونکي وخت کې به ښه وخت به پر مې او په مو د دوه قومونو باندې ښه وختونه راسي انشاءالله ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ